صاحبزاده فرحان د آی سی سی ټیم ته د خپل سلیبریشن حواله سره یو ډیر زبردست د پښتنو جواب ورکړی دی. داسې جواب یې ول ورکړی چې د آی سی سی ټیم به حیران کړي چې پښتانه په دنیا کې واقعي چې دا یو بیل قسم مخلوق دی. پښتانه یو بهادر قوم دی. پښتون قوم چې کم دی دا په دنیا کې الله پاک یو علیحده قسم مخلوق پیدا کړی دی. ځکه چې کم قراره جواب یو په انټرنیشنل سطح باندې صاحبزاده فرحان دغه د آی سی سی ټیم ل ورکړی دی چې تاسو به حیران شئ. کله چې د انډیا خلاف صاحبزاده فرحان د انډیا خلاف دویم میچ چې کومو د پاکستان صاحبزاده فرحان چې کله 50 وخلا نو هغه د خپل بیٹ نه دا ماشين جوړ کو نو پدې باندې په حارث رؤف باندې خیر په حارث رؤف مونږ په دې ویډیو کې خبره نه کو نو په دې اکشن باندې انډیا کرکټ بورډ آی سی سی له درخواست ورکو چې صاحبزاده فرحان داسې اکشن ولې وکړو صاحبزاده فرحان داسې سلیبریشن ولې وکړو نو بیا د آی سی سی ټیم چې کومو په دوبۍ کې دا سړی چې کوم دی صاحبزاده فرحان راغوسته دی سره د حارث رؤف خو ویډیو کې د لموي چې په دې ویډیو کې موږ په حارث رؤف خبره نه کوو صرف په صاحبزاده فرحان باندې کوو. نو بیا راغوستره تاسو ته کړه دی چې دا سلیبریشن ولې وکړو ته د دې سلیبریشن شاله پس منظر څه دی. نو صاحبزاده فرحان ول ویلي دي چې دا سلیبریشن خو سما یوازې نه دی کړي دا سلیبریشن خو زمانه مخکې ام اس دھونی هم کړی دی د سریلانکا خلاف کړو ویرات کوهلی هم کړی دی او بالکل کړی دی لکه زمانه مخکې دا سلیبریشن ام اس دھونی هم کړی دی ویرات کوهلی هم کړو تاسو له یار آصف علي هم کړو آصف علي د افغانستان خلاف کړو خو صاحبزاده فرحان آی سی سی له په دغه جواب کې د آصف علي نوم نه دیشته د ام اس دھونی او د ویرات کوهلی نوم ولا اشتل دي چې دا سلیبریشن ام اس دھونی او ویرات کوهلی هم کړی دی او زما مقصد د دې سلیبریشن نه دا نو چې زه په لوبه کې سیاست انوالو کوم زما انټینشن سیاست نو بلکې زه د یو پښتون قوم نه تعلق لرم زه پښتون ما او زمونږ تهوار داسې دی زمونږ رسم او رواج خو ول خیر نه ویم خو زمونږ یو کلچر داسې دی چې مونږ خوشحالي په ټوپکو په ډزو باندې سلیبریټ کوو چې په مونږ کله خوشحالي وای راشي نو مونږ ټوپک راخلو مونږ ماشینان راخلو او مونږ ډزې کوو. دا والله صاحبزاده فرحان د آی سی سی ټیم له دا جواب ورکړی دی. نو دغه ټایم به د آی سی سی ټیم هم حیران شوي او کېدای شي چې پکې پښتون نه پیژندو نو هغې نه پسه ګوګل باندې سرچ کړي مې د پښتون قوم حوالې سره د پښتون د قوم رسم و رواج هم سرچ کړي او د پښتنو حوالې سره هغه پراپر بیا ریسرچ هم کړي. نو صاحبزاده فرحان والله بالکل داسې جواب ورکړی دی لکه چې څنګه یو جواب ورکول پکاري او دغه جواب چې انډیا اوریدلی به هم غبرو شوي هسې هم د پښتون چې کوم امیج جوړ دی په ټوله دنیا کې د بهادرۍ هغه یو ډیر بیسټ امیج جوړ دی خو بل طرف ته څه پښتنو د پښتون امیج په دنیا کې شرمول هم د خیر پاغې مونږ په دې ویډیو کې خبره نه کوو خو صاحبزاده فرحان ډیر زبردست او ډیر ښکلی جواب ورکړی دی. آی سی سی ټیم چې کوم دی په صاحبزاده فرحان چونکې انډیا غوښتل چې دی څه میچونو دپاره بین کړي خو آی سی سی ټیم صاحبزاده فرحان بین کړی نه دی بلکې د میچ د فیس 30% جرمانې پې لګولې ده لکه د میچ فیس د انډیا خلاف چې د صاحبزاده فرحان څومره میچ فیس دی پاکستان کرکټ بورډ له پته ده کوز د میچ فیس 1 लाख रुपये हुई नو दे 32,000 रुपये چې کم دی آی سی سی له جرمانه ورکوي کړه د میچ فیس 2 लाख रुपये وي دی 60,000 रुपये جرمانه چې کم دی آی سی سی له ورکوي کړه د میچ فیس 3 लाख रुपये دی 90,000 فیس چې کم دی د میچ هغه به جرمانه کې ورکوي 90,000 نغه لکه 1 लाख پسې 30,000 به جرمانه ورکوي 100 پسې به 30 रुपये ورکوي دغه جرمانه په لګولې ده. نو دا صاحبزاده فرحان حواله سره ډیټیلو د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.